زه د بالودي اوسېدونکی یم. دې یاسر کالي راوړی، زه خپلې کوڅې څه ولاړم، 3 پېرې اواز راکړی چې زه ورغلم. نو ده ویل تغبې د چکر و چې زه ورسره لاړم. نو دلته دوکان کې کالي راویستو چې دا کالي زه خرڅوم. دا چا دی؟ دا زما د خینې دی. په 240,000 روپۍ هغه خرڅ کړی. صرف پکې ما دغه غلطي کړې چې ما شناختی کارت ورکړی. دې دواړو راوړی، ما نه دی راوړی. نه جي نه، نور زما څه نشته. صرف ما دغه غلطي خپله کړې چې ما شناختی کارت ورکړی. جی یاسر نوم دی. ما نه ډېره زیاته غلطي شوې ده. آینده دپاره مې په خپله په دې ټول پاکستان کې په دې ټول هر څه کې زما هغه توبه مې ده، بیا به داسې نه کوم. او ډېره زیاته غلطي رانه شوې. زه ستاسو ډېر مختورنه یم او زه نه پوهېدم. زما اوس زړه راوچت شو. انشاءالله تعالی که خیر وي 4 میاشتې به ډایرکټ لګوم چې راوځم که خیر وي. او ما معاف کوئ، زما وروڼه یاستئ تاسو ټول. دغه غلا رانه شوې ده چې جنید د خپل تره کور ته ورغلی، کالی راواغېستو، مال یې راکړو. دې نه زه بعد کې لاړم، زهیر ما ځان سره کو. ما او زهیر په شناختی کارت باندې خرڅ کو. په دې کې موږ پیسې واغېستې، خو زهیر پکې صدقه نه و. خو زهیر موږ ته وویل چې 1,000 روپۍ پکې ما راکړئ، زما ضرورت دی. زما نوم جنید دی او بس زما نه غلطي شوې ده. د تره کور ته ورغلی یم، کالی مې راغیستی دی. او جي بس دا را روان نسل ته دا بس زمونږ یو د وګورئ، موږ دا د شرمېږو، دا د کیمره کې دا د اډر شورتو ګوره غونډ ملک کې به اوس دا کیمرې دا زمونږ دا دغه به ویلی کېږي. دا قشان خلک به په موبایلو به څوک ګوري، څوک په څه څوک په څه. پمپ دغه رانه شوې ده، پمپ لاس هم ورچولې، خو پیسې موږ د ګوتو کړي نه دي بالکل. پیسې هغه ته واپس پاتې شوي. موږ ورته راپرېوتو ځکه چې بابا و دغه ګناه موږ ووالو، هغه مخې ته موږ راپرېوتو، اډوله ونړقېدو. جي موبایل جي دا ناصر دی پټ کړی دی. ناصر او د دې هلک ورور دی، ناصر یې نوم دی، دا هغه پټ کړی دی. ما پې غلطي رانه بس شوې ده. بس معافي بس غواړم را روان نسل ته. دا دغه دی چې د سره دی چا رام نه کوي، لس دې ګټي خو حلالې دې ګټي. ځکه چې درني وي پردي 100 کورونه وران کا، یو پې خپل وی نشي آبادولی. بابا ډېر شریف سړی و، خو موږ نه داسې غلطي وشوله. او بابا ته زمونږ مختورنه او موږ د هغه نه معافي غواړو. بابا ته دا خواست دی زمونږ چې موږ په 25/3/2019 باندې چې په غني خان روډ واسع آباد سره پټرول پمپ دی، هغې کې اطلاع ملو شو چې کسانو تیل اچولو، د تیلو سره چې هلته په کسانو په مالک باندې تماچه کېښوده او د هغې نه پیسې ترې وتښتولې او هغه یې چې هلته کې زدوکوب کړو. هغه اطلاع ملو شوه. هغه اطلاع باندې چې زمونږ جناب ډي پي او صاحب عرفان الله صاحب او نذیر خان حمزه صاحب ایس پی انویسټیګیشن چارسدہ ای پی نوټس واغسته و پوری طور چې لکه په هغې باندې ایس ایچ او صاحب بختیار خان انچارج انویسټیګیشن زمونږ د نگرانۍ د لاندې په هغې کې چې لکه وایي چې پاره طریقه چې کسان منیول غواړي، ځکه چې پټرول پمپ والے ما کسان چې پېژندلي دي. ورځ رڼا وه، په کم 11 بجې وې او داسې چې ته خدای شته چې ته په کراچۍ کې هم داسې بل ځای کې هم نه کېږي. ورځ رڼا ته ګوره، خپل علاقې ته ګوره، په زور باندې پیسو اخیستو ته ګوره. خو د الله په فضل باندې دا کریډټ د دې مور پلار ته رسي چې د دې تربیت یې ښه کړی دی. لکه غلا سړی د شپې وکړي، خو زه بس ټیک دی، یو خبره ده. خو چې د ورځې رڼا ته په خپله علاقه شوکه کې ډاکه کې، نو دا یو ډېر لوی. نو دغه شان په دې دا د بالولي دی او د دې یو نوم جنید دی، والي سراج، یاسر والي ایوب، فواد والي قادر، ظاهر والي حبیب الرحمن. دا ملګري د ګروپ دی. په دې بالولي کې دا شکایت په ملاوېده چې یاره دلته کې دا وړې وړې غلاګانې ځای په ځای، موبایل د چا نه پټ شو، 100 روپۍ پټې شوې، په زوره واغستې شوې. هغې کې موږ خپل تګ دو کوو، خپل ټیم هغې تفتیش دوران کې چې د دې جنید ترزیې دی، هغه وایي چې زما نه چې لکه غلا شوي وو، هغه چې په خپل غوږ لاس کې 2-3 میاشتې مخکې چې هغه وایي زما کور کې بیماري وه، هغه الارچ هسپتال ته کې تللی و، دی په یو کور کې به صرف سېده او دا مردار ولګېد او دا خپل ګروپ یې راوسته او دا هغه چې هغه راغی هغه ته پته به نه لګېده. هغه وایي چې زه قرضدار شوم، په هسپتال کې راشه، زه به دا کالي خرڅ کړم.
نو پیسې به چې لکه په بیمارۍ ولګوم چې راغی کالي نه و هغه غریب کله په یو شک او کله په بل چې کله دا وکړه هغه ته الریډي پته ولګېده چې یاره دا شی خو زما هغه تصدیق تسلي هغه وایي زما دا ده چې لکه زما دا غلام دی کړې ده هغه پې م ریپورټ وکړو باقاعده اف آی آرونه پې چارج شو دا موږ پرون نیولي دي یو کس پکې ادم گرفتار دی فواد په هغه باندې چاپې لګي یا به نیوسو دا بقایا موږ نیولي دي او په هغې کې چې دي له موږ کسټډي مغستې را د پټرول پمپ چې کومې پیسې وي 20,000 روپۍ مختلف نوټونه هم ستاسو مخې ته پراته دي موټر سایکل چې کوم واردات کې استعمال دی هغه هم دی تماچه چې کومه چې دی الی خوب او سړی پې زه خوب کړی و هم دا ده موبایل چې کوم پټ کړی و د بل مالک نه پټ کړی دی هم دا دی او چې د تره نه کوم غلا کړې وه او هغه کالې په تخبیه کې په زرګر باندې خرڅ کړی او دی ظاهره او یاسر دواړو شناختی کارډونه هلته ورکړي زرګر له چې دا زمونږ که څه خبره نو هغه مونږ چې لکه په طور ګواه هغه زرګر نه چې بیان هم اخیستی دی او هغه پیسې چې په 42,000 روپۍ هغه کالې دی خرڅ کړی چې ډان ته یې غورځولی و نن سبا توله په څومره او دوی په 42,000 روپۍ باندې چې لکه هغه خرڅ کړی دی هغه هم برآمد دي په بالولي کې دا یو ګروپ و خو زه بار بار دا خبره کوم چې لکه دا غریب د خپل کور هم د ماپ نه کو چې په غلط میپل کې او په غلط سوسایټۍ کې سړی کینی پاسي نو لکه دی په یو کور کې اوسېږي د تره دی ماپ کړی تره نه یې غلا کړی دی د دې کسانو په سلا باندې نور زموږ تفتیش جاري دی چې نور پیسې څه چل کړي خو که چېرې موږ په خپلو بچو باندې فوکس وساته د خپل بچي موږ تربیت وکړو انسان ورته جوړ کړو د دې نه لوی چې جهاد بل نشته دا صرف دا نه ده چې ماشوم پیدا شي او بس سمجھدار چې څه کوي هغه به کوي په هغه به واچ موږ په نظر پې نه ساتو د ټول نه لوی خبرداره ماحول کې چې دی چا سره کینی پاسي دا ملګری څوک دی دی څه کار کوي نو بیا به انشاءالله چې دغه پریشانۍ نه وي د ده که مور پلار دی که ترونه دي هغه لا که دا نور دي پولیس هم په منډه عوام هم په منډه عوامو ته هم چې لکه خلکو د پیش نه پشمخان جوړ کړي چې دا هم د دې ځای خلک ور بل ځای نه و موږ ورپسې ګرځو کم ځای کې او کسان هم د دې خپل کلي او د دې علاقې خپل وختل نو دا خبره کوو چې یاره په ماحول کې چې لکه ناسته پاسته چې ستاسو بچې یا ستاسو دغه کوي نو مهرباني دا وکړئ چې په هغه باندې واچ نظر وساتئ چېرې لکه دی په کوم ماحول کې او چا سره کینی پاسي که په ښه ماحول کې ناست پاسید یو ښه انسان به تې وځي او که په بد ماحول کې ناست پاسید نو بیا به تې دا وځي دا به د جیل چکر یې وخي بیا به راځي اوس خو توبې وباسي چې زموږ توبه ده بیا به نه کوو خو یقین وساتئ چې بیا به م یقین نشي خامخا به دي دا بس دا اوس د دې ژوند دی یو داسې ژوند ته لاړو داسې اوسان کار یې ځان له شي کړی دی خو د قانون د ګرفت نه هېڅوک بچ کېدی نشي نن سبا حالات داسې دي تفتیش هم په داسې طریقه کېږي په سیاسي خطوطو باندې کې انشاءالله څوک ته بچ کېږي نه هغه هم دقه مثال دی چې هغه الله تعالی چې د قانون په ګرفت کې راوستلو او د بقایا د قانون تقاضي یا به برابرېږي انشاءالله والسلام د دې کاغذات خو لا تر اوسه پیش شوي نه دي دا د بل چا نه دي راوستې دی ګاونډي نه دا خبره کې خو لا موږ ته کاغذات پیش شوي نه دي خو دا هم خبره کوم چې ګاونډي ولې دا ورکړی دی هم دله په کار دا دی چې مسلمانه ستا هغه موټر سایکل خو پکې مو لړلی شو لکه دا پکې مې یو سهولت ورکول دی دی سړو سره ضرر بر کوآپریشن نه دی په کار بس دا معاشري ناسور دی بس دوی سره یو بل فواد نوم دی ولې قادر دا ګروپ دی د څلورو کسانو زموږ دوی سره له کسټډي د عدالت نه اخیستې ده دوی له بقایا زموږ تفتیش جاري دی چې مزید مخکې څه پیشرفت کېږي انشاءالله کېږي چې را وړی چې ټکه پکه څنګه کې را موبایل دیم یاد کو دیم په یو دکاندار کې دی په بالولي کې خرڅ کړی و شناختی کارډ یې ورسره ورکړی و دا موږ راوړو لکه دا آپ د ریکارډ دی آن د ریکارډ نه دی په دې کې ریپورټ نه دی شوی نو داسې اوس هم چې ټکه پکه را وړی غلاګانې کړي دي دی بریک کېږي او هغه موږ باقاعده هغې پسې ځو او هغه موږ برآمد کوو کورټ ته نن پیش شوي دي 2 ورځې کسټډي ول اخیستې ده او انشاءالله چې که ژوند دي 2 ورځې پس به بیا چې لکه د کنفیشن دپاره عدالت ته به چې لکه بیا پیش کېږي انشاءالله